زمونږ دې ضلع کې جي عجیبه لوبه روانه ده د کلاس 4 سرکار تحفې دي او دغه وجه ده چې د لاتعداده سکولونو کې دا مسایل هغه درپېښ دي. په مختلفو علاقو کې سکولونو کې د معاهدو برعکس تعیناتیانې او کلاس 4 چې کوم سیټونه دي هغه ډک شوي دي او نوکریانې ورکړې شوي دي. مالکان چې کوم د ځمکو دي هغوی سره معاهدې شوي وي او هغوی له هغه کلاس 4 سیټونه هغه نو ورکړي. نو دغې وجې نه څه سکولونه بند دي او څو کې کیسونه روان دي، څو کې دا مسلې دي چې دا تاله یو سکول ته لګولې د مالک زمین د ځمکې مالک. او وجه دا ده چې کلاس 4 سرکار دلته کې خپلې برتیانې کړي دي، هغوی خپل سیاست ټنګولی دی او د هغې زور هغه خلقو له راوځي. نو دغې کلاس 4 د سیاست د وجې نه زمونږ د نوښار هسپتال هغه متاثره دی، زمونږ سکولونه هغه متاثره دي. تعلیم، صحت، که ټویل دی، که اوبه دي، که فلټریشن پلانټونه دي، نو هغه هر څه زمونږ تباه او برباد دي. دا که په میرټ باندې شوی وی نو دا مسایل به نو چې چا سره کومه وعده شوې وه نو د ووټ دپاره دا بدلول دا ظلم دی. نو د وعدې مطابق هغه چې د چا ځمکې دي د کروړونو روپو ځمکې خلکو سکولونو له تعلیمي ادارو له دې دپاره ورکړې وي او د دې معاهدې تحت لاندې ورکړي دي چې د هغوی د خاندان به پکې کلاس 4 سیټ دا به هغوی له ورکوي. مطلب پی این چپړاسي دا د هغوی حقي. او دلته کې دا صورتحال دی چې هغه خپل سیاسي ورکر، خپل سیاسي کارکنان هغوی له دا سیټونو په تحفو کې ورکړې شوي دي. نو زه چې وایم چې خړې او بړانده کبان دي، نو ښار کې هر طرف ته چې ګورې نو د هغې د وجې نه د کلاس 4 سیاست او د ټرانسفارمر او د ډانګو او د کمبو او د ټویلونو د هغې د وجې نه زمونږ دا مسایل جوړ دي او سیاست ادارې هغه تباه او بربادي دي.